والعلم بها متحقق خلاف للسفسطائية الأشياء وحقائق سامشي لذي متعلق في كم شرح وذا تفتداني رحمه الله داس تفسيرا تيرشو والعلم بها متحقق من ذي شرحك مشارح رحمه الله عليه او بها ضمير د مرجع بیان کوي ای بالحقائق دا ها ضمیر چې دې مرجع سره دا غي بیان کو ای بالحقائق چې دې مرجع بر په حقائق او اشیاء کې د مضاف چې دې عمده او مخکې من تصوراتها والتصديق بها وباحوالها چې علم بدیو سره متحقق دی د حقائق او اشیاء چې کوم نفس الامری او وجود خارجي کوم حقائق او اشیاء یې باندې علم متحقق دی او ثابت دی نو دا من تصورات والتصديق بها کی علامہ تفتزانی اشاره کی چې الاسلام په علم کې د استغراق لپاره والعلم بها متحقق دا معنا شو چې تمامي علم چې دی د علم تمام اقسام په دې باندې متحقق شي په حقایق او اشیاء باندې او دا معلومه ده چې علم دوه قسم دي جوهري تقسیم چې کله د علم کې یو تصور ته کې یو تصدیق ته کې نو کله چې تصور او تصدیق وي اشاره کو دې طرف ته چې علم کې د الاسلام د سره لپاره دی استغراق لپاره او بیا د تصورات جمع وي او تصدیق واحد وي دغه طرف ته اشاره ده چې تصدیق متعلق صرف قضیه تاسو معلومه منطق کې ویلي چې تصدیق متعلق صرف قضیه دا څه دا کنه کله چې نسبت کله چې تصور د موضوع راشي بیا تصور د محمول راشي نو په دې په منځ کې یو نسبت قائم شي چې هغه ته وجود رابطي وي یا معنی رابطي او هغه لا تصور دی دا اوس مرکب خو شو ولا تصور د کارت په کې نه راغلی یختار د موضوع د محمول په منځ کې قائم شي یختار او د نسبت تامه خبریه مثال او یا چې کوم دی د حکم مثال یا د حکم ته اذعان ویل یا یقین ورته ویل چې موږ د تعبیر په فارسی کې په حست سره کوو او اردو کې په هي سره کوو او پښتو کې په دې سره کوو نو دغه نسبت تامه خبریه موږ راوغسته او دغه موضوع د محمول په منځ کې چې کومه معنا رابطي پرتا دی باندې کې خو اکل چې بلغتار باندې کې خو په موضوع په محمول کې دی راځي دوست زید القائمون د څه جوړ کړه ہے دیګه نه زید کړه ہے دا هله معنا ورکړه څا ورکړه دا نسبت تامه خبریه چې هو د کله نسبت تامه خبریه وایو کله ورته حکم وایو کله ورته اذعان وایو دا ټول نمونه دي دا موږ راوغستو لغتار په متارم کې خو د شکل د تصور دارغه معنا رابطي باندې د چونکی متعلق د اذعان او د حکم او د تصدیق سره دا صرف یو دی په شو به هغه قضیه د قضیه سره متعلق کیږي د دې وجه دلته تصدیق مفرد ورو او تعلقات د تصور چې دا ډېر زیات تصورات سره تعلق ساتي چنانچه د مفرد سره متعلق کی تصور د مرکب سره تعلق متعلق کی تصور بیا او مرکب چې کوم دی نسبت تقییدی سره نسبت توصیفی سره او دغه رنګه نسبت تامه خبریه سره ټول سره تصور متعلق کی سلام علیکم ويتعلق بكل شيء لا حجر في التصور فيتعلق بكل شيء لا حجر في التصور التصور کې سمانه نشته هر څه سره متعلق کی یا لا حجر في التصور التصور په سمندر کې کار نشته هوا رواني ارجع باندې ورځي لا حجر في التصور فيتعلق بكل شيء چې التصور متعلقات ډېر زیات دي نو دې وجه تصورات جمع راوړه چې علامه تفتزانی رحمه الله او تصدیق متعلق او یا صرف قضیه لا ذکر تصدیق مفرد ورو تصور ابن الحقائق من تصوراتها او والتصديق بها وباحوالها یعنی دا حقایق د اشیاء ثابت دي علم بدیو د دې په تصورات او تصدیقات او د دې په احوال دا ټول چې کوم علم څه شی متحقق دي مخکې ویا وقيل المراد والعلم بثبوتها وقيل المراد والعلم بثبوتها للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق دا چې ویلي چې علم په دې سره متحقق دی د دې څه مطلب دی موبایل باندې علم په دې سره متحقق دی نو دی دا مطلب نه دی چې علم په دې سره متحقق دی في الوجود الخارجي چې د علم یو وجود خارجي موجود دی وردا مطلب نه دی ذکر المتکلمین دا مطلب دی چې علم عبارت ته اضافه لري د عالم او د معلوم په مس کې کوم اضافه کیه
حضرات اشاعره دا وینا چې علم د دغه معلوم العالم په مس کې کوم نسبت ته کنه دغه نسبت ته ویل شي علم ویل شي اضافات ته ویل شي او حضرات ماتریدی وی چې علم عبارت د صفت ذات الاضافه انسان صفت ذات الاضافه معنا دغه ورزي چې کوم د اشاعره قول چې د عالم او معلوم په مس کې کوم اضافت ته دغه چې کوم څه ویل شي علم ویل شي او دغه د امور اعتباریونه دغه د امور اعتباریونه دي د امور خارجیونه نه او خارج او واقع کې کوم دي موږ نه وینو نو له هغه داسې وایي چې علم بلی سره متحقق دی نو سمعنا ثابت في نفس الامر لا موجود في الخارج پېښه د متحقق معنی بس کې یو نفس الامر دی یو وجود في الخارج دی نفس الامر وجود في الخارج کې ځان په خبره کوي کې ګوي عموم خصوص مطلق دی نفس الامر د شي څه ته وایي نفس الامر دی ته وایي چې په ذهن کې اوسې څه وجود حاصل یا په خارج کې یو څه وجود حاصل دا نفس الامر یو څه یا په ذهن کې شته او خارج کې نشته دې ته نفس الامر وایي یو څه د په خارج او واقع کې شته دې ته نفس الامر وایي او موجود في الخارج او موجود في الواقع دا خاص دی دا صرف دې ته وایي چې په ذهن کې وي او په دې چې په خارج کې ذهن کې ګرامي نظامي او بیا وجود نفس الامر منتزع کې او وجود في الخارج چې ورته حاصل نه غي بیا موجود في الخارج او موجود في الواقع نفس الامر هیته کې مطلب بس ذهن کې حاصل دي ته نفس الامر وایي چې واقع کې وي او خارج کې وي ته سویا نفس الامر وایي او موجود في الخارج چې کوم دی د بار چې کومي هغه ته وي واقع نو دلته شو کې دا علم نوم د اضافت دا شاعرو په نسبت یا صفت ذات الاضافت د ماتریدیو په نسبت او معنا ځوان کلی یو دی او بس امور اضافیه او امور اعتباریه دي او امور اعتباریه لره وجود نفس الامر يعني وجود ذهني ورته حاصل وجود في الخارج ولا دي نه وجود في الخارج ولا نه نو دی ولته دا معنی کې العلم بها متحقق اي موجود في الخارج بها مسله جوړي بیا دا شاعرو او د ماتریدیو مسلک نه دی شاعرو د ماتریدیو مسلک وکړه سي کی او العلم بها متحقق اي ثابت في نفس الامر علم بني وشله سره متحقق دي ثابت في نفس الامر د غوښین ځکه علم چې د اضافات او اضافات امور اعتباریون او امور اعتباریه په نفس الامر کې دا زموږ په تفصیل ویشه یو وجود في الخارج دی دلته ما عبارت نه لګي یو څه شي دی وجود نفس الامر دی ذهن تمرني او علم سره د وجود نفس الامر لګي ځکه علم د اضافات نه د امور اعتباریون دی او اعتبار په خارج کې نه دی او په ذهن کې امور اعتباریه ده پېښه د نفس الامر وجود د حاصل لهذا انت بدال فصدي والعلم بها متحقق اي ثابت في نفس الامر دا سمونه شو علم بها متحقق اي موجود في الخارج جاء دا شاعره او ماتريديو مسلك جوړي مخکې ویا وقيل المراد والعلم بثبوتها اصل کې دا یو اشکال واردېدو او یو فیل ولا کثره فاصله د فیل قائل او هغه د اشکال جواب په خپل عبارت سره کړي اشکال دا وردی چې والعلم بها متحقق کله بها ضمیر حقائق راځي بر مثلا کې حقائق ولا شی ثابته تاسو معلومه شي کله د جمع اضافات شنو باغی کې استغراق راځي کله د جمع اضافات شي کې سره استغراق راځي نو هغه حقائق استغراق راغلو او العلم بها کله هذا ضمیر د مستغرق جمع تراځي حقائق تراځي زمانہ دا شو چې حقائق د اشیاء ثابت دي او علم په تمام حقائق سره د انسان متحقق دي علم په تمام حقائق سره د انسان متحقق دی دا محاله ځکه یو انسان په یو وخت په تمام اشیاء د دنیا په هر حقیقت باندې علم راتلی شي نشي راتلی ها دنیا کې یو انسان ذاتي نشته شي په تمام حقائق باندې علم راشي استغراق سره څو په کې نه حقائق پیژني څو په کې شروع پیژني څو په کې ډیر شو پیژني چې د انسان د کوم دی په کې ډیر زیات پیژني لازم محققين نو فجميع حقائق سره علم راتلو محال صحیح ده نو دې کې دا به ضمیر هغه جمع مستغرق تراځي او په جميع حقائق سره د کوم دی علم راتلو محال دي نو دا قیل دا قائل نو لګي دا حذف د مضاف کو چې دا به ضمیر چې کوم دی کلمون راځي کوم حقائق ته د حقائق د دې به نه مخکې او ضمیر چې کوم یو مضاف محذوف دي اصل کې دا سره والعلم بثبوت الحقائق متحقق والعلم بثبوت الحقائق متحقق يعني باش ده ثبوت باندې داخله او دا ثبوت باندې هذا ضمیر مخکې وروسته نو معنا بس شي والعلم بثبوتها والعلم بثبوت الحقائق متحقق علم بثبوت الحقائق باندې او ظاهرا ثبوت چې کوم نه یو شی ثبوت یو شی ثابت دی نورم ثابت دی باندې قیاس کا نو علم په تمام اشیاء په تمام حقایق په ثبوت سره خراتلی شي لیکن علم
بینی په تمام حقایق باندې راتله دا محل د ټولو حقایق په ثبوت خو چې کوم دی دا ګوره دې ځای کې ثابت دي لکه تیر ثبوت قائل پېښ ډېر اشیاء ثاني لکه تیر ثبوت قائل کنه پېښ لیکن علم په تمام حقایق سره د دې مطلب دا چې تاسو ټول حقایق نه دي او بس مشاهدین مستبغ علم را دي ټول حقایق لیدل ګران دي دا جناب د قیل قائل رو لګیلو او دا چې وکړو چې دا باید اخره په ثبوت باندې او دا ثبوت رفع د حقایق نه مخکې دا چې والعلم به العلم بثبوت الحقائق متحقق علم بثبوت الحقائق سره متحقق دی او سوی وقيل المراد والعلم بثبوتها یو کس دا خبره کړې ده چې دا علم چې دا په ثبوت د حقایق سره یوي باید داخله کړي په ثبوت باندې د حقایق نه مخکې وخت او دې ولې کړي للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق یزه کله ثبوت درو خپل دا ها ضمیر بچا درځي نفس حقایق ده کنه ها نو دې مطلب بدای شي چې انسان علم په تمام حقایق سره حاصل دي ها او اذا خبره مقصوده ده بانه لا علم بجميع الحقائق چې په تمام حقایق سره علم دي راتله ها دا تمام ټول دنیا حقایق تلوي یو کتن دي او علم په ثبوت حقایق سره راتلی شي دا نشته لکه دې کتاب کې چې پلان ثابت کړه راتلی شي نو دا ځکه دا ثبوت روخ کړي دا دلته دا ثبوت مضاف روخ کړي نو دې راغی د دغه دا قائل چې کوم تعویل کړي فقیل سره په دغه باندې رد کړي په دغه څه کړي رد کړي چې اصل کې دا خبره ځکه پیدا شو چې دې قائل په ذهن کې دا دی تعویل ذکر کړي چې به حق له هغه بین حقایق تراجم او حقایق جمع ده او جمع چې کله مضاف شي لاغینه سي استغراق مراد نو بجميع الحقائق جميع الحقائق دا معنی د جمع استغراقي ده جميع الحقائق دوی دا خبره صحیح ده ضروري نه چې په هر ځای کې د حقایق چې کوم دي جمع مضاف شي یعنی مطلق جمع مضاف شي لاغینه مراد استغراقي بس اوقات جمع مضاف شي او لاغینه مراد جنسي لاغینه مراد دي پېښه د جواب ورکړي ضروري نه ده چې دا جمع چې په کوم دي کې مضاف شي لکه دلته حقایق اشیاء ته مضاف شي دا ارزه کې چې کوم دا استغراق مراد دي بس اوقات جمع مضاف شي او التجنس مراد الته مراد جنس مراد او چې کله جنس مراد شو استاد دي تعویل ضرورت باندې شو ځکه معنا بدای شي بیا والعلم بجنس الحقائق متحقق علم بجنس الحقائق سره متحقق چې هغه یو دا سره نه دوه حقایق سره درته درې حقیقت له دا معلوم شي دا کافي استغراق نه دی دا والجواب ان المراد الجنس هو جواب کی چې مراد د حقایق په د حقایق جمع چې مضاف شوی دا استغراق نه بلکې مراد په دې سره څه جنس دی بس خبره صحیح شو او جنس جزئی په حکم جنس جزئی په حکم کې رد على القائلين بانه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها دا رد القرینه بیانې د خپل جواب د جواب دا کړو چې مراد په حقایق په اضافه سره چې کوم جنس د جمع دی او استغراقي نه دا څه بیانې قرینه بیانې په خپل خبره باندې قرینه دا وګوره چې دلته دا مصنف چې متن قائم کړي حقایق او اشیاء ثابته دې پرد د سوفیستایو قائم کړي او د سوفیستایو مختلف فرقې د اندیا د درګه او شکیه نو د دې ټول فرقو چې کوم دي داوا سلبي کلی سره داوا کوي سره وجبه طالبه کلیه قائمه قضیه کوم قائمه طالبه کلیه او چې لا شيء بثبوت الحق من ثبوت الحقائق او دا خبره کې چې لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت شيء منها ولا بعدم ثبوتها لذا لا ثبوت لشيء من الحقائق يا لا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ذات كل سالبة كلية تشوى سالبة كلية إذا أغير دعوة تشوى سالبة كلية شو يعني وإذا أغير الدعوة دقت فكار دي كنا يلقى چې خاصه کوم داوو کې داوو ولا مرکوزه کې کنه ماته به کنه او د طالبي کلیه نقص په موجبي جزئي سره کې د طالبي کلیه بچا نقص کې په موجبي کلیه او کله چې د حقایق نه مراد استغراق ونه غوښتل بلکې جنس ته واغسلو چې کله جنس مراد واغسلو دا موجبه جزئي جوړه شو او چې کله دا موجبه جزئي جوړه شو نو دا غي په مقابله کې چې کوم نه د ایجاب جزئي دا داوا کول صحیح شو ځکه چې ایجاب جزئي دا د سلبي کلیه رفع شو سلبي کلیه ختم شو کوچره دا حقایق نه مراد استغراق غستو دا خبره پوهه حقایق نه مراد استغراق غستو نو بیا به دا موجبه کلیه جوړه نو هغه طرف ته سوفیستایو داوود سلبي کلی کړي دلته دې چې کوم دا په ځد کې دلیل قائم کول ایجاب کلی او ایجاب کلی باندې نقض ذکر د سلبي کلی بلکې د ایجاب کلی نقیض خو سلبي جزئي واقع کی ایجاب کلی نقیض واقع کی سلبي جزئي هغه داوود سلبي جزئي نه کړي هغه لا شيء لا ثبوت لشيء من الحقائق هي سلبي كلي دا وکړه
چې د سلبي کلي دعوه یو کړه د نقص د سلبي کلي په چا سره کې په ایجاب جزئی سره او اله کېږي چې حقایقو کې د اضافت د جنس لپاره والی استغراق د پرنه ځکه استغراق د لپاره والی نو معنا به شي چې حقایق الاشیاء دا به شي ایجاب کلی وشي چې ایجاب کلی شي دا غي د غسل بکلی نقص بلی کی ځکه د ایجاب کلی په ذریعہ سره نقص د چا کی سلب جزئی کی هغه دا د سلب جزئی کړي نه هغه د ایجاب د سلب کلی دا وکړي لا ثبوت لشي منطق دا څه دی چې موجبي کلیه دقیق سالبه جزئیه راځي او د سالبي کلیه دقیق موجبه جزئیه راځي دا د خپل طرف دعوه کړي سالبه کلیه دا غي دقیق زنده څه پکارو موجبه جزئیه او هغه کېږي چې د حقایق مراد جنس واخلي دا خبره وسوي والقيل المراد بثبوتها للقطع بانه لا يلزم جميع الحقائق والجواب ده اذا يعني دلته کوم توجيه کړي ثبوت ورته دا نه پکا ضروري نه ځکه چې د توجيه منشأ دا و چې حقایقو کې د اضافت استغراق لپاره نو هغه خبره ختمه شوه ځکه چې حقایقو کې کله کله اگر چې جمع وکړه کله جمع اضافت شي نه هغه استغراق وګړي مرکز لپاره او هغه جنس دلته والجواب ان المراد الجنس ردا على القاعده الرزقيه بيني وذكا چې دا د جنس لپاره شنو دا مفاد د جمله مفاد د ایجاب جدي شو دا جمله د جنس شو کنه جنس یوم کې دي بلش یوم غسل شي دوم غسل دی وما غسل شي د ایجاب جدي شو کنه دې باندې قاعده چې ردا على القاعده ځکه مثلا جرت کې په قاعده باندې بانه شرعي سلب کلی قائم کړی سوی لا ثبوت لشيء من الحقائق چې یو څه ثبوت په خارج کې نشته ولا علم بثبوت حقيقه ولا بعدم ثبوتها او دا موږ علم داغي یو څه په ثبوت حقیقت باندې شنه په عدم ثبوت باندې شکیه دي کومه خاله راځي پېښ د مخې هغه تفصیل روان دي ښه لہذا هغه دعوه د سلبي کلی کوي نو هغه په مقابله کې ایجاب جزئی پکار دی او چې هغه دعوه د سلبي جزئی کول بیا ایجاب کلی کوي او حالا چې هغه سلبي کلی دعوه کوي نو دا به اړ صحیح کېږي چې حقایق بلا اضافه د جنس لپاره واخلي او استغراق لپاره واخلي بس څنګه